نن پښتون قام داسې ودرې چې نور په سر راپاسو چې بنده په خپل وینو باندې راپانسي په خپل اولاد باندې راپانسي په خپل عزت باندې راپانسي نور په څه باندې موږ راپاسو د خپل حق د پاره جنګېدل دا هم چې کوم دی مړ شو شهید به مرې د دې دپاره مرګ یو پیره دی نن هر بنده دا یېرېږي کو دا اواز اوچته وم مرمه مړ به شي یو پیره مرګ دی مړ خو به هسې هم راځي ښه خبره دا ده چې د قام په غم کې مړ شي د قام په غم غمجن شي او مړ شي ښه خبره ده د خپل قام په وینو کې ته رنګ شي ښه خبره ده د داسې مرګ نه چې سبا په بسترسته سلګۍ وخې او هېڅوک در سره نه چې مړو چې یو ځای په دې میدان کې مړه شو خبرې ده دا ولې موږ د خپلو نارینه او زنانو لاشونو به تر کومې اوچتو سوچ پکار دی فکر پکار دی علما روزانه شهیدان کیږي عوام شهیدان کیږي زموږ مشران جرګمار شهیدان کیږي زموږ ماشومان هیڅوک پاتې نشول او بیا موږ د چا نه به ګیله کوو د دې اصل وجه دا ده چې موږ خپله دلچسپي په دې شیز کې نالو موږ ټول بلا سیاسته یو کېدل پکار دی هر څوک د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نظریې جدا جدا خو د وینې خبره چې کله راشي د جان خبره کله راشي کله د پښتون قام خبره راشي کله د دې خاورې خبره راشي بیا د هرې نظریې والا په یو ځای باندې ودرېږي یو پیغام دې ورکړي دشمن ته چې موږ د هرې نظریې سره یو خو موږ ور خپل جان مو خپل مال مو خپل عزتونو باندې ټول په یو ځای ولاړ یو ګورې تر اخره پورې به ولاړ یو زموږ سرونه کوم د تنونه جدا شي موږ به وروستو نشو د دې نه